بسم الله الرحمن الرحیم. نن د جماعت اسلامي یوت اجلاس د ضلعي صدر امان الحق په صدارت کې وشو او مونږه په هغې کې د 400 هسپتال حوالې سره یو تحریک پلان کو چې ان شاء الله مونږ به د خلاف احتجاجي کیمپ هم لګو. مونږ به آل پارټیز کانفرنس په هسپتال کې دننم کو او د هسپتال کې چې کوم مسایل دي نو دا به مونږ راوچتو ځکه چې د 400 عوام چې کوم غریب عوام هغه د هسپتال ته راځي او د 400 چې کوم مالدار خلک دي نو خو پرایویټ کلینیکونو ته پرایویټ هسپتالونو ته ځي خپل علاج کوي خو د دې غریب عوام تاسو څوک نه کوي. ان شاء الله د دې غریب عوام تاسو په د جماعت اسلامي دا یوت کوي او ان شاء الله مونږ قریب د دې خلاف تحریک شروع کوو. په هسپتال کې دننه به احتجاج کوو، هلته هم کیمپ لګو او چې کم خلک ډیوټیان نه کوي مونږ د انتظامیه ته چې پوری هغې له ډیوټیان ولګي او هلته په ډیوټۍ کې او چې کم کمې دي ان شاء الله هغه کمې به مونږ راوچتو او د هغې حل به هم دي حکمرانانو ته د انتیګانو ته د انتظامیې ته ښیو چې دا هسپتال به څنګه ټیک کوو. ان شاء الله ان قریب به د جماعت اسلامي د یوت دا احتجاج کوو او زه د 400 عوامو ته وایم چې تاسو تیار اوسئ. ان شاء الله چې تاسو ته مونږ اواز کوو چې دا غریب عوام 400 هسپتال ته د 400 چوک ته ځان رارسوي.